دې نه ستا تصویر مې جوړولو مورې د دې تمام جهان رنګونه مې راټول کړه ورته خو سود مې نه کېدو دا ټول رنګونه هیڅ راته کله کله د ژوند لارې دومره سخت شي چې تګ پې ګران شي او په داسې حالت کې چې یو اړخ ته هم څه امید په نظر نه راځي نو انسان د مایوسۍ ښکار شي دغه شان په مردان تورو قاسمي کلي کې اوسېدونکي یو بېوسه مور هم ده څوک چې د کینسر په یو ناوړي رنځ کې د تېرو 2 کالو راسوخته ده دغه بېوسه مور وایي چې علاج مې هم روان دی خو هسپتال ته راتګ توان نه لرم په بیمارۍ نه یم خفه خو په دې ماشومانو خفه یم چې دوی به چا له پاتې کېږي چا لاس له به پاتې کېږي بس تاسو دا وکړئ چې ما سره د الله د رضا لپاره امداد وکړئ چې زما دا علاج جاري وساتلی شي د یو شمېر معاشي سماجي مسلو سره مخ دا کورنۍ کم چې د یو کری په ودانۍ کې اوسیږي وایي په کور کې مو تېرو 2 کالو راسیانغرۍ نه دی بل شوی او واړه ماشومان په دې انتظار وي چې مور به مو روغه شي او کور به مو بیا جوړ شي د کرایې په دغه خړ پړ کور کې آباد د بېوسه خاندان د ګټې یوازیني امید خپله بېوسي داسې ښکاره کوي چې دومره وس نه لرم چې د وړو ماشومانو د سر سوري تر هسپتاله د علاج لپاره بوزم خپل وس کومه چې دا علاج زه په خپلو وسایلو نه وکړم خو تاسو ته ټولو ته پته چې د دیاړۍ کې 500 کې یا 600 کې زه علاج وکړم که بچو تعلیم وکړم د دې مور ته وګورم نو د ما د بچو مستقبل د ما د دې کور والا سره تړلی دی ځکه چې زه خو د بار سړی یم نو زه بار کار وکړم او که کور کې د ماشومانو خدمت وکړم ماشومان د خپل مور د علاج په امید د ژوند شپې ورځې سبا کوي خو ولې نه دي خبر چې د علاج توان پلار نه لري زما مور بیمار ده زموږ د کار څوک نشته موږ په وخت نه روټۍ هم څوک نشته پخولو سبقونه رانه پاتې شو د ژوند په دې ازمیښتونو کې راګیر دا کورنۍ د یو مسیحه په انتظار دي بچی هم سترګې په لار دي او مور هم سترګې په لار ده دا بېوسه مور د خپلو بچو لپاره د خپل ځان د علاج غوښتنه کوي پکار ده چې د دې ماشومانو لپاره د دوی د مور د علاج لپاره امداد وکړي شي د کیمرامین کامران دورانی سره ملک اسماعیل خیبر نیوز مردان